نو خبره مې د پیریانو نه دا شروع کړه چې د پیریانو بچي دا په څنګه چې د پیریان چې آیا پیدا شي نو غټیږي او غټیږي عمرونه اول ماشومان بیا غټیږي بیا غټیږي شیطان هم پیدا کیږي پیری مریم شیطان مري زما تحقیق دا دی پیدا کیږي مو مریم نصوص راغلي دي حدیث راغلي دي په دې کې حدیث کې راځي جلال الدین امام غزالی په احیاء العلوم کې د شیطانانو اقسام بیانوي د شیطانانو ښکلي بحث که چېرته تاسو ګورئ دا صاحب د بریقي کړی دی او صاحب د حدیقي کړی دی او صاحب د طریقې کړی دا کتابونه دي علامه عبدالغني النابلسي ښکلي بحثونه د شیطان ښه د پیري ځان له احکامات پیر شیطان ځان له احکامات ښکلي بحثونه د شیطان څنګه پیدا کیږي شیطان څنګه مري دا غټ شیطان نه دی د دروم ابلیس ته ابلیس عزازیل هم ورته ویل کېږي څه وایي عزازیل او ابلیس دا یو ځای کې ناست دی د ده یو لکۍ ده حدیثو کې هم راځي چې د ده لکۍ ده د ده دا شکل دوه ښکرې دي شکل یې د چیلې په شانتې دی خرطوم غوندې دی خرطم غوندې دی خپې د خر او د غوا د خپو د امتزاج نه پیدا شوي دي زه تاسو ته بعضې خبرې کومه زمونږ یو شیخ و پس زمانه کې اصلي نوم درته نه علم تاسو ټول یې پېژنئ ځکه که بیا تاسو ټول هغه یو ځل اعتکاف کې نه ناستو چې اعتکاف کې نه ناستو نو ما پسې راغی هله وي دلته شیطان ته وراتاو شو ما یې څه وي ریشه یو چې مې زه ورغلم نو د خر او د غوا خپه چې یو ځای کې دغه شانتې قدمونه دوه تلي ما په دې خپلو سترګو باندې ولید زه به تا سړی بیا هم ښیم چې دا څوک و تاسو یې پېژنئ د دې علاقې سړی راغلی نو او شیطان چې بچي راوړي نو یو ښځی ده کله ناکله د هغې ښځې نه راوړي او کله ناکله دا خپله لکۍ په خپله په ځان کې وردن نه کي سم د نر زوی دی یا رون کې فرج واقع شوی دی رون کې فرج دی یا خپله لکۍ امام غزالي وي په خپله وردن نه کي نو تاسو څه وایئ چې جوړ خپله لکۍ په خپل ځان کې وردن نه کي چې ورکوټي به چونګړې به وشي 2.5 کروړه بچي په هغه ساعت باندې راوړي ووې دا دوه چې را پرېږدي دلته موږ ته تنګ نو پاتې 2.5 کروړه لکه ډېر هم تنګ کړم تاسو شور مه ته کښېنه ځه ته سپین ګیرې دا هلکان مه کوي ښه الله دې په دغه 500 باندې 1500 جنت درکړي نورو باندې به انشاءالله 8 جنتونه دي او د نورو باندې به لنټر واچو دغه غم مه کوئ انشاءالله خبره مې دا کوله دا د تاسې د مذاق خبره مې دا کوله دا لکۍ په دې خپل فرج کې وردن نه کي او دا لکۍ په دې خپل دوبر کې وردن نه کي په یو سیکنډ کې په یو منټ کې 2.5 کروړه بچي راوړي ولحان او پلان بعضې پکې داسې په دې دا څوک چې د چارهدام کوي که نه په دې مسلط شي مسلط پېژنې ومې وینځو ومې نه وینځو ومې وینځو وایي پاک شو پاک نه شو دا په دې مولیانو طالبانو کې بعضي نه یم خبر چې د میانو کې شته که نشته خو مونږ مولیانو کې یو مولیان دي زمونږ په مدرسه کې 15 پاوه کې صرف چارهدام کوي څوک 15 پاوه نلکه کولوي پیر صاحب او قرار او په 3 غنټې او 2.5 غنټې کې لام دي یا خدای دې ښه کړه چې په دې یخ اوبو باندې ته 2.5 غنټې کې لام نو خو قوقله به شي که نه تکلیف به راته ورسي که نه دې ته والحان وایي څه وایي والا دا شیطان مریم ګورې ښه دا ډېر عجیبه انداز سره ډېر نرم مري لا حول ولا قوة چې وی نو دا مري دغه شان اذان چې اوري نو دا مري دغه شان بعضې اوقاتو کې که تاسو ووینئ نو د اسمان نه چې شهاب ثاقب دا شغله راشي نو دې باندې دا شیطان ولګي بیا چې ولګي بیا دوه قسمه یو هغه وي چې مړ شي او یو هغه وي چې زخمي شي چې دا زخمي شي نو دا ډېر خطرناک شي ځکه د کله دا یو لاس او خپه ګوټ شي او دا یو یې جوړي شهبازګړی صاحب یک صاحب یې ورته وي او د دې خبرې تپوس د مولانا دغه رحمت الله مولوي صاحب جومات کې چې امام صاحب دې څه نوم یې دی فضل رحمان استاد نه د دې خبرې تپوس وکړي ښه کله ناکله داسې چلو شي چې دا د مقبرو کې او په دې ځنګلو کې ارامیتوب دپاره نور خو څه کولی نه شي که نه دا یو لاس او دا یو خپې ماته شوي
نو دا خلک یری یس یری نقصان دي شي رسولي ښه اسې به درته کله د چیلې په شکل کې او کله د بیزو په شکل کې تاویږي را تاویږي نو خبره مې کوله دا انسانان الله تعالی په ربوبیت سره پیدا کړه دا کیدی شو چې غنم هم ساره چولیو ماسپښین زیړ شوي او ماښام مزېدار تللی وې او ریبلي مو خو روایاتو کې راځي دا نص راغلی د 6 ایام او دا د تورات نه نقل شوي دي چې الله تعالی ځمکه اسمانونه په 6 ورځې کې پیدا کړي دي په څو ورځې کې لکه د 6 ورځې څه ضرورت راغلی دا خو سره تنګي او یا د میرې ګلکاران نو چې چېرته کوټې جوړوله په 6 ورځو کې جوړوله هلکه وایې که نه بس د لفظ د کن دا لفظ د کن سره مني ښه دو نه وایې چې ګورې لفظ د کن سره تخلیق کېږي دا صرف زموږ د ذهن او زموږ د فهم مناسب ښه بس چې الله اراده کړې وه دا اسمانونو دا ځمکې او دا مخلوقات په د سیکنډ په نیمه حصه کې م جوړو دا ټول هر څه به پیدا شي خو دا تا ته تعلیم درکوي څه وایي درته تعلیم د څه درکوي تعجیل به نه کوې تعجیل څه ته ویل کېږي تعجیل دې ته ویل کېږي چې توندي به نه کوې تعدي به نه کوې تعدي د شیطان شی را خو یو خبره یاد ساته توندي به نه کوې خو د دنیا په امورو کې به نه کوې او په هغه شي کې به نه کوې چې د هغې سره توندي لایقه نه وي بعضو شي کې به توندي کوې ښه مونځ کې به توندي کوې چې مونځ څنګه اذان وشي بس زیبه ماشومه چې بالغه شي په هغې کې به توندي کوې مناسب رشته چې کله ملو شي بس په هغه ساعت باندې توندي کوه بس ورکوې ټکي مې وي ښه مناسبه رشته دا مې ولې ووې حضرت فاطمة الصغرا الزهراء بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیغله شوه نو د ابوبکر صاحب ورپسې جواب وکړه چې د الله پیغمبره دا ماله راک ځکه دا ډېر لوی شرافت او تاسو سوچ کوئ اوس تاسو ټول د علي صاحب او علي صاحب او علي صاحب وایې که نه وایې بیا به مونږ ابوبکر صاحب وي ځکه چې دا ډېر لوی اعزاز و نسل به د ابوبکر صاحب نه شروع شوی حضور صلی الله علیه وسلم وایي نه دا ډېره ماشومه ده او د الله پیغمبر صلی الله ای ابوبکر صاحب د دې عمر ډېر کم دی دا د 11 کالو بیا حضرت عمر صاحب تپوس وکړه مال یې راکوي نه بیا حضرت علي صاحب تپوس وکړه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وله ورکړه نو چې مناسبه رشته پیدا شي نو بیا به څه کې لور خور ورکې او بل خدای ته وګورئ او بس زمونږ د سپینو ګیرو ته وګورئ چې مړې د کره وشي 10 بجې نه ګورې سبا 10 بجو ته مه ساتئ خفه کېږئ مانه مه ښه که خفه کېږئ ستاسو خپله خوښه 10 بجې مړې وشي 10 بجې او مونږ مولیانو که پکې خیرات نه خوړلی که نه مونږ تاسو ته بیا سمه دوام نه کوو که نه دا عجیبه خبره مونږ مولیان چې پکې دوا وکړو مونږ یا الله پاکه جنتونه وله ورکې ښه خبره ده خیرات مونږ د خیراتونو خلاف نه یو خو په وخت باندې پس په وخت چې یو سار 8 بجې مړ شي هلکه داسې دی او که نه دی ناست په یې داسې باباګانې داداګانې به مرې وي یو 8 بجې مړ شي او بلې ورځې مازدیګر 4 بجې به جنازه وي ولې میخه پکې حلالومه که نه خیرات پکې کوم خلک بس وایي نو چې تا نیت د خلکو وکړه نو تا له دونه ثواب الله نه درکوي ما نه مه خفه کېږې زه درته حق وایم بس چې نیت دې د دې وکړو چې خلک به څه وایي نو وایې د انصاف دا توره مې ستاسو لاس کې درکړه چې تا نیت دا وکړو چې خلک به څه وایي نو ثواب د الله درکوي وایې نه درکوي او که نیت دې دا وي چې خیر دی بیا خیر خیرات دی او د پښتو خبره دا خلک نه راټولیږي نو خیر دی چې نیت دې د الله درځي بیا ګزاره کوي خو بیا هم 30 ګنټې او 30 ګنټې او یو نیم ورځ مه ساته که نه کوشش وکړه چې خپل حدیث کوي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي مړی چې کله مړی وفات شي کوشش کوه چې سیده نو بعضې کارونو کې به جلتي کې او بعضې کارونو کې به څه کې تعامل کې اوس تعامل به په هغه کارونو کې غصه دله راله نو بس ډېر مړ ورټوپ کوه حدیث کې راځي بهترین انسان هغه دی چې د ده غصه سسته راځي سسته نه مراد دا دی ډېر وخت پس راځي او ډېر زیات زر ځي دا بهترین انسان ناکار انسان وي کم دی صحابه راپاس وایي ناکار انسان هغه دی چې غصه وله زر راځي او ډېره وروستو ته ځي داسې یې ګورې ښه زر راځي او ډېره وروستو پورې غصه قایمه راغلي دا ناکاره سړی دا هم ښه کار نه دی چې غصه دې زر راځي او ډېر وخت تلي 3-4 ګنټې وي دا هم ښه کار نه دی
دا ښه کار دی چې غوسه دې وروستو راځي او زر دنه ځي دا بهترین کا داسې حضور صلی الله علیه وسلم ناستو خلک راغلي وي د الله پیغمبره صلی الله علیه یا صحابه ناستو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي وی تاسو پهلوان پیژنئ نو تاسو به هم کبډي کړي را کړي یا به هم کتلې را کړي دلته به د سره شا کې بله ورځ کبډي وه و یو د الله پیغمبره بس پهلوان دی ته وایي چې بس یو رولګي او دا بل راغورځي دا پهلوان دی نه دا پهلوان نه دی پهلوان هغه کس دی چې هغه د غصې په وخت کې خپله غصه قابو کړي دا پهلوان راغلی دی تاسو سوچو کې دا ټول فسادات چې جوړ راغلي دي تاسو خفه کېږئ موږ ټول پښتانه یو دا غصه نه دی که نه دی وایي غصه الا زمونږ د علاقې مړي جنګونه شرونه دا ټول له غصې نه راغلي دي هغه غصه د شیطان نه ده او چې تا غصې باندې کنټرول وساته نو الله پاک به دله اجر هم درکوي صبر به صله به هم دله الله درکوي او بیا به خوشحاله مې دا هم د تاجي به خبره کوم بیا به سي خوشحال چې کله به غصه باندې کنټرول وکړو نو بیا به خوشحال یو چې نه اوره دې واغستو بل دیم خوږ کو ځان دیم خوږ کو ځان له دیم جنجال وکړه بل له دیم جنجال وکړه نو آخرت په دیم خراب شي الله دې د آخرت ته خرابېدو نه په امان کې اوسه او اصلي خبره ده د نقصان ورته چې دا څونه کورونه چې روان دي ستاسو په دې علاقو کې ګورئ که نه څونه خلک دي دا د څه د وجې نه د غصې د وجې د پښتو د وجې نه حدیث کې راځي نه بېځایه قبر مه کوه زمونږ پښتانه ټول په قبر کې مبتلا دي وایه دي او که نه دي سخت قبر او بیا دا قبر خلک په خپلې رورۍ کې ډېر کوي ګورې تنګي کې چې ته روان یې په موټر سایکل باندې او چېرته تنګیوال درته داسې سترګې روباسي نو ته یې رک شه مړه مخکې رک شه زما تا سره څه راغلي دي داسې ده که نه خپل کار کوه خو که چېرته دلته د دې دا ستاسو د دې کلي په دې چوک کې د تربور وي او دا تربور درته موټر سایکل باندې سترګې روباسي نو چې هغه درله یو ځل روباسي ته ورته خپلې سرور کړي هلکه وایه که پښتو مې کچه کېږي که نه نو پښتو دا اکثر خلک د چا سره کوي د تربور سره کوي نه د تربور سره پښتو مه کوه حدیث کې راځي د تربور سره اخلاق وساته صلې رحمي وکړه صلې رحمي دې ته ویل کېږي چې د رشته دار سره رشته وپاله که هغه بالفرض ستا باندې بدماشي وکړي نو خامخا راغلی دی نو تاسو به بعضې امورو کې څه کوئ تحمل څه تحمل څه ته ویل کېږي صبر ته بعضې امور بعضې څیزونه به زر کوئ او بعضې څه امور او څیزونه به تحمل به پکې کوئ مونځ به په اول وخت کوئ چې کله وخت وي ښه د نیکۍ څونه کارونه چې هغې کې به جلتي کوئ د بدۍ د کار کې به کوشش کوئ دې سره مې یو مسله یاده شوه ښه نه دې سره چې دغه لیکلي دي شرح الناظم علی الجوهره لیکلي دي چې دلته زمونږ د احنافو رایې دا ده چې فرشتې دلته دي او دلته دي دا زمونږ رایې ده د شوافیو رایې دا نه ده د شوافیو رایې دا ده د نیکۍ فرشته دلته ده او د بدۍ فرشته دلته ده دا د هغې رایې ده او بیا چې دا د نیکۍ فرشته څنګه ته نیکي وکړي نو د نیکۍ دا فرشته هم دقه وخت کې دا نیکي لیکي ښه دا یاد سات د بدۍ فرشته 6 ګنټې صبر کوي څو ګنټې دا مسله مې چېرته ته کړې ده دا به نه ده کړې فکس 6 ګنټې صبر کوي ښه شرح الناظم علی الجوهره لیکلي دي چې د بدۍ فرشته 6 ګنټې صبر کوي 6 ګنټې کې کړي توبه وویسته نو بیا الله بیا دا فرشتې په دې صحایفو کې نه لیکي او 6 ګنټې چې ته توبه ونه باسې تاسو ته پته ده بهترین سړی سړی هغه چې ګناه وکړي او د ګناه نه پس توبه وباسي داسې ده که نه ګناه وکړه خیر الله دې په امان کې وسات خو چې د ګناه نه پس توبه وباسې نو اول هغه شی چې هغې کې به توندي کې هغه ګورې توبه ده ښه داسې نه چې ګورې کوم به بس لا اوس خو ځوان یم اوس خو لا ګیره توره ده ټول په دې کې مبتلا یې خفه کېږې به ګورې ښه ټول مبتلا یې سره زمانه یاره بس تهجد به شروع کوم دې کوم کې اوسه پورې شروع کړه وایه که نه هلکه کوم شروع کوم یاره نن خو نشم پاسېدی که نه سبا نه به دا تهجد شروع کوم دا مرض ټولو کې دی او کله دی وایه که یاره نن خو مې د املا خوږېږي بس دی لوله تلې یم او سبا نه به انشاءالله 6 رکعته نفل د ماښام شروع کوم هغه کوم کې 25 کاله تېر شو کوم یاره نن خو درود شریف نشم ویلی
را روانې جمعې نه به انشاءالله 500 کره درود شروع کوم کې د کاتک ټوله کوم ته واړوله ګورې ښه کوم پرېږده توبه به شروع توبه به کومه توبه به زمونږ د احنافو رایې دا ده فوراً توبه د واجباتو نه ده څه فوراً بیا یو څو مسلې ته توبه کې کوم د معتزله رایې دا ده چې د بعضې ګناهونو نه توبه او د بعضې ګناهونو نه توبه ده باطله توبه ده بعضې ګناهونو نه توبه بعضې نه د دې څه مقصد دی یو خدا چې دا د ګناه توبه وباسي یو دا دی چې بعضې ګناهونو نه توبه بعضې نه ده مراد څه یا الله پاکه شراب به نڅکم خو یا الله پاکه شراب به نڅکم خو د شرابو نه مې توبه ده خو د دې ګاونډي را سره ډېر لوی جنجال دی د پسې به کله نه کله غیبت کوم حرام به ورته وایې ګورې دا نه چې حرام به ته ونه وایې غیبت به ورپسې کوم نو که تا د شرابو نه توبه وویسته او د غیبت نه دې ونه ویسته نو زموږ د احنافو رایې دا ده چې دا توبه صحیح ده خو په دې یو ګناه کې زما په دې خبره پوهېږې د یو ګناه کې توبه صحیح ده یا الله پاکه شراب به نڅکم خو یا الله پاکه دې ګاونډي را سره ډېر لوی بد کړي دا به ډبوم ته پوهېږې نو د یو کې د توبه صحیح ده په دې بل کې دا زمونږ رایې ده دا زمونږ رایې ده چې په بعضو او ګناهونو کې توبه او په بعضو کې نه توبه دا کوم ګناه کې چې توبه وباسې د دې مثال د تاسو در کوم لنډ چې اوس بلپره ستا 10 کاڼي په دې سر باندې راغښتې وي او هغه 10 کاڼو کې 15 کاڼي وغورځوي او 15 بیا هم په سر یې نو بوج د سپک شو که نه شو وایه که نه سپک شو که نه چې د دې بعضې ګناهونو نه دې توبه وویستله دا هم داسې شوه چې ستا د پیټي نه او ستا د کاڼو د بوج نه الله تعالی یو څو کاڼي ختم کړه ښه نو اول هغه شی چې تاسو هغه واجب راغلی د هغه څه شي راغلی فوراً توبه مهلت په پکې نه ورکوئ د مونځ او داس د محرماتو نه به ځان ساتئ نو توبه سمدستي د واجباتو نه راغلی علم دا سمدستي د واجباتو نه راغلی عبادات فرضیه سمدستي د واجباتو نه دي فوراً بعضې فوراً دي بعضې نه دي بسم الله الرحمن الرحیم قل ووایه اعوذ برب الناس پناه نیسم په رب د انسانانو سره د ماشوم د انسان درې حالت دي د ماشوموالي بیا د ځوانۍ بیا د بوډاوالي د ماشوموالي په حالت کې چاته محتاج دی وایه د مور حفاظت ته میتیازې کولی شي ماشوم په خپله ځان پاکولی شي د 3 میاشتو د 4 میاشتو ماشوم په دې پوهېږي چې زما نه سځي ما نه تشې میتیازې روانې دي که ډکې روانې چې دا مور ورسره ني او دا مور حفاظت ونه کړي نو په دې ګن کې به پروت یو که نه وي نو څنګه چې دا رب راغلی دی حقیقي رب راغلی دی نو دغه شانتې مجازي کسان هم ستا حفاظت کوي کله څنګه چې د حقیقي رب شکر وباسئ به که نه شکر به وباسئ ګورئ ښه یا الله شکر دی یا څنګه چې د حقیقي رب شکر وباسئ داسې به د مجازي رب شکر هم وباسئ ښه مجازي رب هر هغه کس دی مجازي چې هغه تا سره په بعضو اشیاو کې امداد کوي حدیث کې راځي حدیث کې راځي رب په معنی د پرورش کو مجازي حدیث کې راځي چې یو زنانه راله او هغې به سیده د الله پیغمبر صلی الله یو سړی راغی د حبشې نه سیده د الله پیغمبر ته سجده وکړه الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سجده ولې وي دا څه کوې پاسه ویه د الله پیغمبره ما هلته یهودیانو عیسیانو لیدل هغوی سجده کوله خپلو مولیانو ته نو ته خو د مولیانو او د پیرانو او د بزرګانو نه ډېر الله شخصیت دی تا ته به ولې زه سجده نه کوم وایي که چاته سجده جایزه وه نو ما به ښځې ته ویلي وو چې خاوند ته سجده وکړه پوهېږې که نه ښځې ته به مې ویلي وو چې څه وکړه ها نو ګوره د دې خاوند مرتبه د مجازي رب مناسب راغلی د اردو کې ورته وایم مجازي رب نو څنګه چې د رب شکر وباسې نو داسې به د چا وباسې د خاوند اوس یې مولیانو تاسو ته راتاوه څنګه چې ګورې د رب شکر وباسې داسې به د دې مقتدیانو هم وباسې ګورې پوهېږې ته خو لا ښې بادشاه یې بادشاه ځکه چې اسکولي تنخوا دی د الله دې نور هم زیاته کړي او خوب کې د نه اخلم داسې مولیان صاحبان دي چې دا مقتدیان ورسره لاس ونه کړي نو ګورې ډېر تکلیف کوي ګورې تاسو په دې مخه پکېږي نو مولیانو صاحبانو څنګه چې تاسو د رب شکر وباسئ دغه شان به دا خلک دا ستاسو مجازي ملګري دي نو تاسو به د دوی شکر وباسئ خو تاسو ته هم وایم ګورئ څنګه چې رب عالم دی نو رب عالم دی خو ستا په کلي کې هم مجازي عالم شته علم د الله دی څنګه چې ته د رب د علم شکر وباسې دغه شان به د مجازي عالم شکریا ادا کوې او که نه کوې به ګورې دا مجازي شوی د مور او پلار خصمانه
دا په مثل د رب ده. رب پیدا کړې خو مور او پلار دې ساتي. نو چې مور او پلار دې ساتي نو د حقیقي رب هم شکر وباسې. خو دا مور او پلار دې هم ساتي. دا مور کو دې نه وه نو 3 میاشتې جم دې نشي پاتې کېدی. نو بیا به د دې مجازي مور او د دې مجازي رب شکر هم وباسې. داسې ډېر اشیا راغلي دې ته مونږ مجازات وي په خپل اصطلاح کې. ښه د دې مجازي خاوندانو فقها وایي چې آیا چاته مالک ویلی شي، چاته خاون ویلی شي؟ دا پلانکې سړی د پلانکي مالک دی، مالک خو الله دی مالک یوم الدین. چاته خاون ویلی شي؟ و یو کله نا کله مجازي اعتبار سره ویلی شي. لکه د دې ځمکې مالک څوک دی؟ تاسو چې کله په خپل ملک کې جرګې کوئ نو وایې که نه چې د دې ځمکې مالک څوک دی؟ مالک یې څوک دی وایې؟ الله دی. خو د دې مالک هم شته، د دې خوار ته ځمکې مالک هم شته، خو مالک دې ته مونږ په خپل اصطلاح کې څه وایو؟ مجازي. ښه حقیقي مالک څوک دی؟ الله دی. او مجازي مالک څوک دی؟ تاسو ټول راغلي. مالک الناس باچا د انسانانو دی، اله الناس معبود د انسانانو دی، من شر الوسواس الخناس د هغه شر د ډېر زیات وسوسه کوونکي د فعال صیغه ده چې ډېر زیات رستو کېږي. تفسیر یې نه کوم کوم شروع کړه بیا ډېر اوږدېږي. الذي یوسوس چې وسوسه اچي نیسي فی صدور الناس، ذکر د حال مراد تنه محل، ذکر د محل مراد تنه حال، ای فی قلوب الناس من الجنة والناس چې د جناتو نه دی او د انسانانو نه دی. وصلی الله علیه. یا الله دا ځای وختار کې، یا الله تکلیفونو مصیبتونو او شرونو موږ ټول په امان کې وساتې. یا الله د استاد دې خولې مبارک کې نور هم خیر او برکت واچې چې دې قوم ته یا الله تعالی ترجمې کې د دین تعلیم ورکوي. یا الله خیر وکړي، یا الله د دې موجوده مرض نه په امان کې وساتې. یا الله د دواړو جهانو خیر را نصیب کړي. یا الله بچو کې نیکان عالمان قاریان حافظان پیدا کړي. یا الله پاک د دوی مور او پلار وفات شوي دي. تاسو کې چې څوک وفات شوي مور او پلار، زما مور او پلار وفات شوي، زموږ یو ډېر خوږ ښایسته مشر حضرت مولانا غلام احمد صادق صاحب، بل ځل چې پروس کال هر کال چې یو ځل دې ځای کې وکړه نو هر کال چې به مرالو نو هغه به ختم کوه. یا الله پاکه هغه وبخي، یا الله جنت یې نصیب کړي، یا الله تعالی بچو کې خیر او برکت واچوي. یا الله تعالی زمونږ څونه علما چې دي، دا څونه عوام چې زمونږ مخامخ ناست دي، دا څونه ملګري دوستان چې زمونږ ناست دي، مونږ ډېر کمزوري. یا الله هر قسمه کمزوري وو، کمزوري یې که نه یې. یا الله مرضونو سره، جنجالونو سره، د کور نه اتفاقو سره، یا الله پاکه کریم رب زمونږ نه مرضونه لر کړي، کریم رب زمونږ نه اتفاق رب لر کړي. یا الله تعالی عبدالاستاذ دعا وکړي چې عبدالاستاذ الله تعالی وبخي، جنتونه الله تعالی نصیب کړي، نیک سړی راغلی. یا الله تعالی نور چې څونه مردگان دي زمونږ خوشه، یا رب کریم ټول وبخي، جنت ته بوځي، د دې کې خیر او برکت واچي. دا نوم مونږه بدل کو، فلسطین والا د پاره دعا وکړي. یا الله اسرائیل تباہ برباد کړي، یا الله تعالی اسرائیل په خپل قهر تباہ برباد کړي. یا الله تعالی دا يهوديان په خپل قهر تباہ برباد کړي. یا الله د اسرائیل مسلمانان د دینه په شر نه یا الله تعالی په امان کې وساتي. ډېر لوی ظلم او ډېر لوی جبر شروع دی، زنانه ماشومان بوډاګان وژل کېږي، په میزې ویشتل کېږي، او دا مشینونه یې ورته لګولي دي ولي. یا الله تعالی د اسرائیل سره د خپلو آقاګانو چې امریکا ده او ټول یورپ ته یا الله تباہ بربادې کړي. یا الله تعالی په خپل قهر یې ووښي، مسلمان ته په ما بیت المقدس واپس ته مسلمانانو لاس ته راولي، بیت المقدس مسلمانانو لاس ته راولي. یا الله تعالی د دې ځای نوم هم بدل کړي ته مونږ دلته به اوس مونږ ختم النبوت چوکو انشاءالله. انشاءالله اول به دلته خیراتي وظیفه وخورئ، بیا به په شریکه لاړ شو، دغلته به دعا وکړو. الله تعالی دې دا اعمال په خپل دربار کې قبول کړي او د تکالیف او مصیبتونو نه په امان کې وساتي.